نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو د یو زنانه مور او پلار په کراچۍ کې اوسېږي او دا خپل په خبر ته راواده شوې ده. اوس کو دا زنانه مور او پلار کر شپول زی نو آیا الته بدا سفرانه مسکی او کنا پوره مسبکی. نو فقهاو یو قانون لیکلی دی الوطن الاصلی یبطل بمثله. د واده نه مخکې د دې زنانه وطن اصلي د مور او پلار کور وي، خو چې کله د دې واده وشو او د خاون کور ته راله نو اوس د خاون کور د دې دپاره وطن اصلي وګرځېدو او د مور او پلار چې کم هغه کور و وطن اصلي الاړو باطل شو. نو د دې قانون په تناظر کې خو دا زنانه خپل مور او پلار کرا د 15 شپو نه د کمو په نیت باندې ځي، یعنی د 14 شپو پورې د دې نیت وي چې زه به هلته تېروم، نو دا به مسافره وي او دا به هلته سفرانه مونځ کوي. خو چونکې دا سفر د قرار دی نو سنت په ورسره هم کوي او هر 4 رکعتیز فرض مونځ به 2 رکعته کوي. او کو چرته د دې زنانه نیت د 15 شپو یا د دې نه د زیات نیت و، د میاشتې نیت و مثلا، نو په دې صورت کې به دا مسافره نه دا به مکمل اور پوره مونځ ادا کوي. هلته په هدایه کې دي ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية 15 يوما أو أكثر وإن نوى أقل من ذلك قصر. السلام.